بسم الله الرحمن الرحيم. والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفاره. مثلا ذکر کول چې یو سړی د بل وارث ګرځيږي وراثت حاصلوي، خو کله داسې وکړي شي چې د ممنوع شي د وراثت نه، او منع د وراثت کې څلور څیزونه د یو تذکره وکړی شوله چې رقیت دی، د دویم تذکره کوي چې قتل دی. یو سړی ولګېد او خپل مورث یې قتل کو نو دی د وراثت نه محروم دی. لہذا د قتل دپاره شپږ قسمونه دي. یو ته چې کوم دی ویلی شي قتل عامد، یو سړی ولګېږي او بل کس یې قصدن عمدن په آلې د قتل باندې قتل کو. دویم ته ویلی شي قتل شبه عمد. شبه عمد دی چې په داسې څیز باندې قتل وکړو چې عموما په هغې سړی نه مري. یو لوی ګټې راواغسته او بل یې پې ویشتو، یوه چې کوم دی لرګی لوړې راواغسته او بل یې پې وهو مړی کو، شبه عمد. او دریم قتل خطا دی. خطا چې کوم دی کله په فعل کې وي، خطا کله په اراده کې وي. یو سړی چې کوم دی ښکار کوي نو ګډ یې صحیح کړی دی چې دا ګډ دی اولم، هغه چې کوم دی په ګډ باندې ګزار کوو نو لاس یې ورپېد او دې خوا یې بل انسان قتل کو. دا په فعل کې چې کوم دی خطا شوي. کله په اراده کې خطا یي، د ښکار پسې روان دی نو وړاندې څیز معلومیږي چې یو څیز ناست دی، معلومیږي داسې چې دا ګډ دی. د ښه چې کوم دی په نښه او په شیش کې راوستو، خو هغه چېرته وختي څوک تللی دی او خپل میتیازو ته ناست دی، او دوله دا کپرې ویشته چې کوم دی په خپلو میتیازو یې راورغړو، نو تا قصدن ښه ایشتلی دی، خو ستا خو خیال دی چې دا ګډ دی، پکې دې سړی مړ کړو. دا دواړه چې کوم دی قتل خطا کې دي. څلورم قسم جاري مجرای خطا ورته وایي، هغه انقلاب النائم. یوه زنانه ده چې کوم دی بچی په څنګ کې پروت دی او په هغې باندې راواخوتل او هغه بچی مړ شو. دارنګې چې کوم دی غټ کس دی او خواته بل ماشوم دی او دا په خوب کې هغه ماشوم باندې د پاسه راخوتی دی، خوب یې دی درون او هغه ماشوم هغه ترې مړ شو. بعضې انسانانو خوبونه ډېر زیات درانه وي. بهر کې خو دا ته چې کوم ماشوم ترې مړ شو د دې خوب په صورت کې دې ته جاري مجرای خطا وي. پنځم چې کوم دی قتل بالتسبیب دی. قتل بالتسبیب یو سړی چې کوم دی پټی دی، په دې پټي کې کنده کنستلې د خپل پټي کې، دې دپاره چېرې په دې کې به ځان له اوبه جمع کوم، په دې کې به بل څه شی کوم، بل کس را منډې واري ورته پرېوته. همدارنګې ستا خپله لار ده، په دې خپل لار کې د کنده کنستې ده چې هر څه دې کول، ځان له دې ګیس لګول، ځان له دې بل څه کول، خو ستا خپله ذاتي لارې ښه د بل نه ګوره. پردې لار کې او پردي پټي کې د کندې کنستې بیا مجرمې نه، چې ستا خپله ذاتي لار ده، ستا خپل پټی دی، په هغه کې د کندې کنستې دي. ستا خپل کور دی چې کوم دی دا خپله ستا ذاتي لار ده، او په دې روشندان کې د ګټ ایښی دی او سیلې هغه ګټ په چا وغورځوو، دا هم قتل بالتسبیب دی. دارنګې د کنده کې پرېوت، دا هم قتل بالتسبیب دی. او شپږم قسم قتل قصاصن دی. یو سړی چې کوم دی قتل یې کړی او په قصاص سره مړ شو. مخکینی قتل عمد کې مسله د قصاص وي، قصدن د سړی وجلی دی نو دی به قصاص کیږي، که چېرې ورثه په دیت نه راضي کیږي، او که په دیت راضي شو چې دیت دوالي که نه نو قصاص دی. په وروستني قسم کې چې شبه عمد دی، خطا ده، جاري مجرای خطا ده، په دې درې واړو صورتونو کې دیتونه وي، کفاري وي. او په قتل بالتسبیب کې او په قصاص کې اسم دی. هر کله چې تا د اقسام وپېژندل نو پته ولګي د قتل عمد کې قصاص دی، او په دې دریو کې چې کوم دی ورسره کفاري دي. نو په دغه څلورو قسمونو کې چې یو سړی خپل مورث قتل کړي نو دی به محروم ګرځېږي د وراثت نه. او په وروستنو دوه قسمونو کې
دی محروم نه ګرځېږي. ستا چې کوم دی پلارو تا په خپل پټي کې کنده کنستې و او پلار پکې پرېوته مړ شو، نو ته قتل بالتسبیب دی وکړو، په دې باندې ته د وراثت نه محرومه کېږې نه. ورور دې داسې مړ شو، وراثت باندې محرومه کېږې نه. همدارنګې درې رونه دي چې کوم دی او دا یو ورور ولګېد او دا بل ورور یې چې کوم دی مړ کو، درېم راپاڅېده چې کوم دی او دغه ورور ته وایي زما ورور دې وجلی دی، هغه پې قصاص شو، نو دا ورور محرومه کېږي نه، ځکه تا وجلی په قصاص دې وجلی دی. نه په قصاص صورت کې د قرنګ تسبیب صورت کې محرومیت نشته، نو ځکه دی فرمایي. دویم چې کوم دی قتل دی، خو قتل الذي هغه یتعلق به چې د هغې سره متعلق وي وجوب القصاص، قصاص واجبېږي، او الکفاره یا کفاره چې کوم دی دا لازمیږي. د دې سبا یو نقطه ولګې، یتعلق به وجوب القصاص معنا من شانها القصاص، نقطه به اوسه ولګې من شانها القصاص، چې شان د هغې قصاص وي. دا قید سره ځکه وایو تاسو مسله وایي پلار ولګېدو او زوی یې مړ کو، نو آیا د دې پلار نه قصاص اخیستی شي؟ نه. پلار لګېدلی بچی وجلی دی، قصدن عمدن یې وجلی دی، خو پلار نه قصاص نه وي. آقا ولګېده او خپل غلام یې قصدن عمدن مړ کو، آقا نه قصاص نه وي، پلار په بچي نه قصاص کېږي. بنا په دې باندې قصاص کېږي، خو نه، خو آیا اوس دا پلار د دې بچي د مال نه وراثت اخیستی شي؟ نه. نو پلار ولګېد بچی یې مړ کو، تا خو بیا هغه ځای کې چې پلار چې سړی قتل وکړي نو یا قصاص لازمیږي یا کفاره. دلته خو قصاص لازم نه شو، قتل عمد وجوب د قصاص لازم نه شو، نو پکار دا و چې بیا د دې محروم هم نشي د میراث نه، او سره دې نه چې د وراثت نه محرومه دی. بچی دې وجلی وی د پلار وراثت نشته، نو تا ته مې وایي چې نقطه به اوسه ولګې من شانها القصاص، داسې قتل چې شان قصاص وي. پلار چې ولګېد دا بچی چې مړ کو او عمدن یې وجلی دی، نو شان قصاص دی، پکار ده چې د پلار نه من قصاص والو سړی زوی وجلی دی. هر کله چې قصاص لازمېدو نو پلار د وراثت نه محروم شو. خو لیکن دلته د پلار نه قصاص نه اخلو، ولی شریعت دا ویلي چې کوم دی لا یختص الوالد بولده ولا المولى بعبده، لا یختص الوالد بولده، پیغمبر وایي د پلار نه به قصاص نه اخلي د بچي په وجه، او د مولا نه به قصاص نه اخلي د عبد په وجه. نو دلته پلار چې بچی وجلی او قصاص لازمېدو، نو حرمان د ارث نه خو رالی، خو بیا هم ترې نه مونږ قصاص نه اخلو د وجې د عارض نه، پیغمبر ویلی دي. او د دې قتل شان څنګه او شان قصاص و، نو چې شان قصاص و نو ځکه محروم شو. یو خو پیغمبر ویلی چې لا یختص الوالد بولده. دویمه وجه فقه کې تاسو وایي قصاص ځکه نالو چې دا پلار سبب د حیات د دې زوی دپاره، چې پلار نه وی بچی به څنګه پیدا کېدو، دا سبب د حیات د زوی دپاره، نو دا زوی به سبب نه ګرځېږي د موت د پلار دپاره، هغه ستا د حیات دپاره سبب و، ته به د هغې د مرګ دپاره سبب نه ګرځېږي، نو ستا دپاره به موږ د پلار نه قصاص نه اخلو. نو وجوب من شانها القصاص. دریم و اختلاف الدینین، مانع د وراثت نه اختلاف د دینینو دی، چې په دین کې دا یو بل نه مختلف وي، نو دی به د وراثت چې کوم دی مستحق نه ګرځېږي. دې سبا نقطه ولګې اختلاف الدینین اسلاما و کفرا، اسلاما و کفرا، د دین نه مراد اسلام او کفر دی، چې یو مسلمان بل کافر وي دا به د یو بل نه وراثت نشي اخیستی. دا ځکه وایو که اختلاف د دینینو وي، خو په کفر کې په خپله اختلاف وي، یو یهودي دی او بل نصرانی دی، یو مجوسی دی او بل یهودي دی، آیا وراثت اخیستی شي؟ او اختلاف پکې شته، خو یو مسله دا ده چې دا الکفر ملت واحده، تمام کفار یو ملت دی، نو هلته خو اختلاف د دین شته، او باوجود یو د بل نه وراثت اخیستی شي. نو ځکه ورسره موږ وی
اختلاف الدینین اسلاما و کفرا مراد د دین یو اسلام دی او بل کفر دی چې داسې دین کې اختلاف وي نو بیا به دی د یو بل نه وراثت نه اخلي. مختصر ټکی شو، وضاحت لږ مخکې داسې ویلی شي. د جمهور حضراتو رایه دا ده چې مسلمان د کافر نه او کافر د مسلمان نه هر یو د بل نه وراثت نشي اخیستلی. یو ورور مسلمان دی بل کافر، پلار او بچه یو مسلمان او بل کافر، یو د بل نه وراثت نشي اخیستلی، نه مسلمان د کافر نه او نه کافر د مسلمان نه. دلیل د ابو داود حدیث دی، لا يتوارث اهل الملتين شتا، لا يتوارث اهل الملتين شتا. د مختلفو ملتونو چې یو مسلمان او بل کافر دی لا يتوارث، یو بل نه وراثت نشي اخیستلی. لہذا نه کافر اغستی شي د مسلمان نه، نه مسلمان اغستی شي د کافر نه. دا د جمهور رایه ده، دا مذهب د احنافو دی. بعضې حضرات چې کوم دی هغوی پکې اختلاف کوي. هغوی فرمایي چې کافر د مسلمان نه وراثت نشي اغستی. پلار مسلمانو بچی کافرو، یو ورور مسلمان بل کافر، دا مسلمان مړ شو نو کافر ته وراثت نشي اغستی، دا خو مني. او دلیل ذکر کئی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، د کافرانو په مؤمنانو باندې الله حجت نه قایموي. نو دا کافر چې څنګه حجت نه دی، دا کافر د مسلمان نه وراثت نشي اخیستلی. نو دا یو شق خو مني چې کافر به د مسلمان نه وراثت نه اخلي. دویم شق مسلمان د کافر نه وراثت اخیستی شي. دوی وی او کدا کافر مړ شو او زوی مسلمان دی، روري مسلمان دی، د کافر نه وراثت اغستی شي. وجه ذکر کوي الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام عالی بھی همیشه ولا یعلا، په دې باندې بل سیز عالی نه ګرځيږي. دا د بعض حضرات رایه ده. جمهور د دوی د تمسک نه جواب کوي کوم چې لومبنۍ مسله ده چې کافر د مسلمان نه وراثت نشي اغستلی، اخو مسلمانان جمهور مني. کو هغه دلیل وای چې لا يتوارث اهل الملتين شتا، او کدا وای چې لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، دا مسلمه ده. په دې دویم شق کې د دې حضراتو د جمهور سره اختلاف وو چې مسلمان د کافر نه وراثت اغستی شي. وجه ذکر کوله چې الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بچوت وي په دې ببل سیزو چتیږي نه. هغې فرمایي الاسلام یعلو حجتن، حجت او دلیل لحاظ باندې اسلام دا اوچت دی. او هر چې د وراثت مسله د هغه ثابت ده په دلیل باندې چې یو د بل نه وراثت نشي اخیستلی. نو اختلاف الدینین، دین کې اختلاف وي لہذا وراثت به نه چلیږي. اشکال دا پیدا کی دورونه دي چې کم ده، دا یو ورور نعوذ بالله مرتد شو لاړ چې کم ده دار حرب ته، دغه مرتد ورور دلته مال پاتې شو، دا بل مسلمان ورور دا مال اغستی شي. تاسو فقه کې وایي او اغستی شي. نو اشکال دا پیدا شو چې هغه مرتد شو کافر شو او دی خو مال مسلمان اغستی شي، ولی مسلمان ته اوس دا مال واره وستو. نور تفصیل فقه کې وایو، مختصر جواب دا دی کله چې دا یو ورور مرتد شي د دې په مال کې نظر کوو چې د مال کم دی. نو دوه قسمه مال وي، یو هغه مال دی چې د ګټلې دی په حین د اسلام کې، دویم هغه مال دی چې د ګټلې دی په حین د ارتداد کې. هغه مال چې د ګټلې په حین د اسلام کې او د مرتد شو نو دغه وخت کې دی گویا مړ شو، نو هغه مال چې د اسلام دی هغه به ورثه مسلمانانو ته راځي. او چې کومې ګټلې په حین د ارتداد کې نو دا د مسلمانۍ مال نه دی، بیا به دا ایښودی شي بیت المال کې، دا مال ضایعه دی. نو په ارتداد سره دی قتل او مړ شو، نو ځکه هغه د مسلمانۍ مال وارث ته میلاویږي. څلورم مانع و اختلاف الدارین، اختلاف د دار دی چې دار د یو بل نه بیل بیل وي، نو لہذا دا به مانع د وراثت وي، وراثت به نه میلاویږي. دا اختلاف د دارینو به څنګه نو د تعمیم ذکر کوي.
اما حقیقتا یا خو حقیقتا دا دار بیل بیل وی دا دار بیل دی وغه دار بیل دی حقیقتا مثال کل حربی و الزمی لکه یو حربی دی او بل زمی دی زمی هغه کافر ته وی چې د مسلمانانو په ملک اوسېږي او دا همیشه د لپاره باشنده د مسلمانانو د ملک وي د نشي کولای چې د مسلمانانو د ملک نه اوزي او د کافرانو ملک ته لاړ شي داسې نشي کولای نو د باشنده د مسلمانانو د ملک ته نو د دار اسلام دی او حربي هغه کافر ته وی چې هغه د مسلمانانو مقابل د کافرانو په ملک وي اوس هغه د کافرانو ملک دی او دا د مسلمانانو ملک دی دا دوه بیل بیل دارونه دي حقیقتا نو یو ورور د کافرانو په دار کې دی او دا بل د مسلمانانو په دار کې دی یو ورور مړ شو دا بل وراثت اغستې شي نه نو دا دارین مختلف شو حقیقتا کل حربی و الزمی او حکما یا حکما چې کوم دی دار مختلف وی حقیقتا نه مثال به څنګه کل مستامن و الزمی یو هغه کافر دی چې د مسلمانانو په ملک مستقلا اوسېږي د تمنظیمی وي او دا بل د دار حرب نه رالی خو د چند ورځو دپاره په امن باندې دته مستامن وي ظاهري چې ګورو خو دا دواړه په یوه کوټه کې ناستي په یو ملک کې ناستي نو حقیقتا خو ملک یو دی خو نه حکما دا بیل بیل دي حکما بیل دی په دې معنا سره چې دا یو ذمي دی دا خو دې ملک نه بل خوا نه شیتلی او دا بل مستامن دی دا خو د څو ورځو دپاره راغلی هغه ورځ چې پوره شي ډایرکټ به وباسو شبه ځه نو دا په حقیقت کې د بل ملک دی نو دلته دار مختلف دی خو حکما دا یو ورور دار اسلام دی دلته ذمي دی چې اوسېږي دا اندو او بل اندو د دار حرب دی د هغه ځای نه اندو رالی د دې ورور ملاقات ته او دواړه په یوه کمره کې ناست دي او دا یو ترې نه مړ شو دی بل ته به وراثت میلاویږي نه اگر چې دا دواړه په یوه کوټه کې ناست دي خو بیا مو ته وراثت ځکه نه میلاویږي چې دا دارین مختلف دي حکمن دا یو خو مستامن دی دا به هغه ورځې پوره شي نیغې وباسو او دا بل نشي تللی نو اختلاف د دار دوه مثاله شول کل مستامن و ذمي درې مثال ذکر کوي او الحربیین من دارین مختلفین دو حربیین دي او د دو دارو مختلف دي اشکال دا دی چې درې مثاله په دې موقع ذکر شوي دي نو آیا مخکینی مثال هغه د هغې چې دار دا یو بل نه جدای حقیقتا دوی مثال هغه چې دارین مختلفي حکما نو دا درې مثال پکې د چا دی د دارینو دپاره دی حقیقتا او که دا اختلاف د دارینو دی حکما نو جواب به وکړي چې دا د دواړو سره لګي عبارت به ورته راوباسي د دواړو سره لګولی شي که د دې سره لګی چې دارین مختلف وي حقیقتا بیا به داسې ووایي او الحربیین دو حربیین دي من دارین مختلفین فی دارین مختلفین مخکې به سره دا راوباسي من دارین مختلفین فی دارین مختلفین دا دورونه دي چې کوم دی دواړه حربین دي یو چې کوم دی اوسېږي په روس کې او دا بل اوسېږي په هندوستان کې دورونه دي یو اوسېږي په روس کې بل اوسېږي په هندوستان کې حربیین دي من دارین دي یو هندوستان دی او بل روس دی مختلفین یو د یو دار دی چې روس دی او بل د بل دار دی چې هندوستان دی او فی دارین اقا شانتې لا پراته دي یو په هندوستان کې پروت دی او بل په روس کې پروت دی نو آیا چې یو مړ شي د بل نه وراثت اخیستی شي نه ځکه دا دارین مختلف دي حقیقتا او دویم د دارین مختلفین حکمن د پاره مثال ګرځولی شي بیا به عبارت داسې وي او الحربیین من دارین مختلفین فی دار واحد فی دار واحد وروسته ورته فی دارین مه راوباسه فی دار واحدین به ورته راوباسي اوس به دا اختلاف دار حکمن د پاره مثال شي نو دا دوه حربین دي دورونه دي یو هندو دی او بل چې کوم دی اخوا مسکو کې اوسېږي نو من دارین مختلفین دي دا دوانه چې کوم دی رال د پاکستان چکر ته چې کوم دی زو او د سواد چکر لګو نو دوانه چې کوم دی په کالام کې ناستي نو فی دار واحد په یو دار کې دي په کالام کې په یو کوټه کې دوانه ناستي دا یو ته نه مړ شو دا بل ته وراثت اغستی شي نه
وجه دا ده چې اگر چې دا دواړه په یوه کوټه کې ناست دي خو حکومن دار مختلف دی، ځکه یو د هندوستان دی او دا بل چې کوم دی د مسکو دی، او دا دواړه چې دلته راغلي دي نو دا په امن سره راغلي دي، حکومن د دوی دار مختلف وراثت نشي اخیستی. دا درې مثالونه تا ته بیان کړم. واپس لاړ شو، یو دلیل د مسلې او دویم په مثالونو باندې اشکال. څلورم چې کوم دی موږ ټکی ذکر کوو چې اختلاف د دار راشي، نو په اختلاف دار سره به مسله دی چې وراثت نشي اخیستلی، اختلاف دار سره به دوی محرومه ګرځي د وراثت نه. ولې؟ نو دا مسله ثابت ده خلاف قیاس، بس شریعت داسې ویلي دي نو والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء. دا مسله ثابت ده خلاف قیاس، شریعت داسې ویلي دي والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء. ستارور دی چې کوم دی ایمان یې راوړو خو هجرت نه کوي، دار اسلام ته نه راځي، ستاسو د هغه سره هېڅ تعلق نشته دی. ولې نشته؟ هغه په دار حرب کې ناست دی، ته په دار اسلام کې ناست دی، هغه راځي نه، ایمان یې راوړی دی خو نه راځي. ته مومن هغه مومن دی، رور دی دی خو نه راځي. پته ولګېده چې اختلاف دار دا مانع د ارث وي، دا یې دلیل دی. دویم چې مثالونو ته وګورو، دا چې څونه مثالونه دی ذکر کوي نو درې واړه مثالونه د کافرانو ذکر کړل. نو آیا دا مسله یوازې د کافرانو ده؟ یو قول دا دی چې دا مسله صرف د کافرانو پسې خاص ده، ځکه مسلمانان خو تمام د یو دار دي چې دار اسلام دی، د مسلمانانو یو دار وینو. اشکال دا پیدا کېږي چې هر کله دا مسله خاص به د کافرانو پسې او د هغې دار مختلف ګرځېده، نو زما او ستا سره څه کار دی چې موږ د هغې ټکي راخلو؟ نو جواب دا دی چې چونکې ته خو علم کې نو تا ته مثالونه ذکر کړه، که دا کافران په تا باندې داسې مسله حل کوي او د مسلې تپوس کوي، تا ته مسلې جواب درځي چې مسله دا ده. دا یو احتمال چې دا مسله چې اختلاف د دار مانع د ارث وي دا خاص ده د کافرانو پسې. دویم احتمال دا دی چې دا مسله کلیتاً موجودیږي د کافرانو په منځ کې، خو جزئیتاً دا موجودېدی شي د مسلمانانو په منځ کې جزئیتاً دا موجودېدی شي د مسلمانانو په منځ کې هغه دا چې یو مسلمان دی چې کوم دی هغه اسلام راوړو په دار حرب کې، او بل مسلمان دی په دار اسلام کې، دا دواړه رونه دي. خو هغه چې اسلام یې راوړی په دار حرب کې هغه هجرت نه دی کړی چې راشي دار اسلام ته، په دې کې یو کس مړ شو، بل ته نه وراثت اخیستی شي نه. یعنې داسې جزئیتاً د مسلمانانو په منځ کې اختلاف دار موجودیږي، خو چونکې کلیتاً ځکه نشي ویلی چې هلته کم کافر مسلمان شو په دار حرب کې، دا مامور دی په دې باندې چې هجرت وکړه، هلته به نه اوسېږي، دار اسلام ته به راځي. خو بیا هغې پورې چې د هجرت نه دی کړی او په دار حرب کې اوسېږي، نو دغه مسلمان د هغه رور نه چې کوم په دار اسلام کې اوسېږي د یو بل نه وراثت نشي اخیستی. نو چونکې دا مسله جزئیتاً موجودیږي د مؤمنانو مسلمانانو په منځ کې، خو کلیتاً نه، نو ځکه دې مثالونه درې ذکر کوي او درې ونډه کافرانو ذکر کوي. تا ته وی چې اختلاف د دار وي، دا اختلاف د دار به موږ څنګه پیژنو؟ د هغې تعریف ذکر کوي. وانما تختلف، دا دار مختلف کیږي به اختلاف المنع، په اختلاف د فوج سره، د دې ملک جدا فوج دی، د هغه ملک جدا فوج دی. فوجونه بیل بیل دي چې کوم دی، نو پته لګي ملکونه بیل دي، دا فوجیان هغه ملک والا نه پرېږدي، هغوی دا نه پرېږدي، یو بل سره مخالف دي. والملک، او په اختلاف د بادشاه سره، دا هغوی بیل بادشاه دی او د دوی بیل بادشاه دی. دا دوه څیزونه چې بیل بیل شي، بادشاهان بیل شي، فوجونه بیل شي، دا ملکونه بیل شول. کله چې دا تا تعریف زده کو، اوس راشو نو د مسلمانانو خو ځان نه چې کوم د خبره شپېته شلي ملکونه جوړ شوي دي، یو ټکی. دویم دا چې په دې وخت کې دار اسلام او دار حرب تعیین کول د مشکل دي نشي ویلی. دې وخت کې دا مسله چسپان کې او دا وایي چې دار حرب کم دی او دار اسلام کم دی، دا نشي ویلی. اوس د مسلمانانو او کافران یو بل کې داسې ننوتي دي. البته صرف دومره تقسیم وي
چې کوم ملک مسلمانان زیات وي نو دار اسلام ته نشو ویلی ځکه هلته خو احکام نافظ نه دي، خو دار المسلمین ورته وایي چې مسلمانان پکې اوسیږي. صرف دونه ورته وایي دار المسلمین دی، مسلمانان پکې اوسیږي، خو دار اسلام نه دی، اسلام پکې نشته. یو مسلمانان وي او یو اسلام دی. دار اسلام ورته نه وایو ځکه اسلام خو هغه ته وایو چې د اسلام قوانین پکې نافظ وي، هغه نشته. خو دار مسلمین شته چې مسلمانان پکې اکثر اوسیږي. او دا دویم چې کوم دی دار حرب، چې کوم ځای کې د کافرانو قوانین وي او کافران پکې اوسیږي نو هغه شته. خو هغه لا پکې دویم ټکی به دی چې ملکونو دې وخت یو بل سره معاهدې وي، یو بل ته چې کوم دی به ته ماته څه نه وایي زه به تا ته څه نه وایم. مثال دې وخت کې زیات چې کوم دی پاکستان او هندوستان یو بل سره څونه په خلاف کې دي، خو د هغې باوجود د دې خپل منځ کې معاهدې وي. دوی داسې چې کوم دی یو بل خلاف ورزي نشي کولی. دا چې څومره مثال په طور بارډر دی نو هغه بارډر باندې اخوا انډیایي دی خوا پاکستاني، هغوی خپل چې کوم دی سرحد دوی خپل ګشم یو ځای کې هلته هغه انډیا والا آرمي روانې دلته پاکستان آرمي روانې یو بل سره ګپ هم لګوي، ښه ګپ لګوي یو بل سره، هغې خپل رواني دوی خپل رواني. منځ کې چې کوم دی دواړه سړک دي او منځ کې صرف برجې دي، برجې نه اخوا د یو سړک دی دی خوا پاکستان سړک دی، یو بل سره ګپ هم لګوي، یو بل سره چې کوم دی خبرې هم کوي. تاسو خپل کار کوي، موږ خپل کار کوو، ته خپل سرحد سات، د خپل سرحد ساتي. بیا چې کوم دی میاشت پس دوی میټینګونه هم وي، دوی هغوی ته چې کوم دی بعضې شک وي تاسو دا کارونه غلط دي، هغوی که بالفرض په دوی اعتراض کوي نو دوی نه شک وکړي تاسو دا کارونه غلط دي. نو سره د دې نه چې مثال دا به ووایو چې موجوده د پاکستان په ملکونو کې زیاته چې به دا رانظر انډیا سره هغه کې هم دغه مسله ده. لہذا دې وخت کې دار حرب او دار اسلام تعیین کول دا مشکل دي. نو فرمایي دا چې تختلف باختلاف المنع والمالک، ځکه دې کې اختلاف دار ورته وایو لانقطاع العصمت، ځکه دلته کټ شو تحفظ، منځ کې تحفظ نشته، یو بل باندې چې وس رسېږي نو برابروي. لانقطاع العصمت د وجې د کټ کېدلو د عصمت او تحفظ نه فيما بینهم په خپل منځ کې. صلی الله علیه